بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحوی سبق نمبر 12 دی. الفصل الثالث به موږ وایو چې کوم موږ د اسم قسم شروع کړی و، القسم الاول فی الاسم، نو هغې کې اول نمبر دغه وشو، د فصل وشو. په هغې کې موږ د اسم قسمونه بیان کړه چې د اسم معرب دوه قسمونه دي، یو مبني وي یو معرب وي. بیا د اسم معرب تعریف هم زده کو چې اسم معرب څه شي ته وایي، نو هغه مو ویلو. او بیا د هغې نه پس انشاءالله مونږ به نن د اسم معرب قسمونه زده کوو چې د اسم معرب د اعرابو کم قسمونه دي. نو فصل فی اصناف اعراب الاسم. اصناف چې دی که نه، اصناف دا د صنفون جمع ده. صنفون چې دی که نه، صنفون قسم ته وایي، قسم. صنفون او قسمون دا دواړه یو شی دی. قسمون هم قسم ته وایي او صنفون هم قسم ته وایي. ټیک شوه. نو د دې قسم د دې صنف جمع چې دی اصناف راځي. اصناف قسمونه، مونږ ورته قسمونه وایو. اعراب الاسم د اسم د اعرابو قسمونو کې، یعنی دا فصل چې دی دریم نمبر فصل، هذا فصل الثالث، هذا فصل الثالث، دا دریم فصل دی. فی بیانی، د دې فی او د اصناف په منځ کې بیان محذوف روباسه. فی بیانی اصناف اعراب الاسم، د اسم د اعرابو د قسمونو بیان کې. اول فصل او دا دریم فصل، دا دریم فصل دی فی بیانی اصناف اعراب الاسم، د اسم د اعرابو قسمونو کې، د قسمونو بیان کې. دا دریم نمبر فصل د اسم د اعرابو د قسمونو بیان دی. په دې دریم نمبر فصل کې د اسم د اعرابو قسمونو بیان دی چې د اسم د اعرابو 9 قسمونه دي. بیا هغه 9 قسمونه چې دي هغه بیا په 14 تقسیم کړي دي. 14 قسمه اسمونه چې دي د هغې به 9 قسمه اعراب وي. ټیک شوه. وهي او هغه، یعنی هغه د قسمونه، هغه قسمونه چې دي د اسم د اعرابو. وهي او هغه د اسم د اعرابو قسمونه 9 اصناف، 9 قسمونه دي. 9 ته وایي. او اصناف د صنفون جمع ده، قسمونه. اصناف او اقسام دواړه یو شی دي. که وهي 9 اقسام وي او که وهي 9 اصنام وي، دریم اصناف وي، دواړه شیزونه یو دي. ها، نو ګورئ دا به کله کتاب والا موږ ته وایي وهي 9 اصناف، وهي 9 اقسام، وهي 9 انواع. نو ګورئ کله به انواع استعمالوي، کله به اصناف استعمالوي، کله به اقسام استعمالوي. ټیک شو. نو وی وهي او هغه د اسم اعراب 9 اصناف، 9 قسم دي. اول قسم ان یکون، ان معنی ده چې، یکون معنی ده وي. نو دلته کې د ان چې دی د یکونو، د اصل کې یکونو دی، د ان دی له نسب ورکړی دی. یکونو له فعل مضارع د دی له نسب ورکړی دی. نو د ان د وجې نه به دا مونږ وایو ان یکونه مطلب دا دی دا ان چې دی دا د فعل مضارع د مصدر معنی ته اړوي. نو مونږ وایو کیدل، دا د مصدر معنی شوه. او که ته وایې چې نه زه د مصدر معنی نه کوم، بېله معنی کوم، د ان معنی چې او د یکونو معنی ده وي. ټیک شوه. الرفع معنی ده چې رفع به بضمت ضمې سره وي، رفع به ضمې سره وي. ټیک شوه. اول قسم څه شی دی چې رفع به ضمې سره وي. نو موږ دویم معنی هم کوو. حالت رفعي کې به ضمې سره وي، حالت رفعي کې به ضمې سره وي، یا به حالت رفع به ضمې سره وي، حالت رفع به ضمې سره وي. نو حالت رفعي کې ان یکون الرفع بضمته، اول نمبر چې دی حالت رفعي کې به ضمې سره وي. والنصب بالفتحه، والنصب او حالت نسبی کې به بالفتحه فتحې سره وي. والجر او حالت جری کې به بالکسرة کسرې سره وي. اولنی قسم د په دې 9 قسمونو کې اولنی قسم څه شی دی چې حالت رفعي کې به ضمې سره وي، حالت نسبی کې به فتحې سره وي، حالت جری کې به کسرې سره وي. ان یکون الرفع بضمته، ان یکون الرفع چې حالت رفعي به بضمته ضمې سره وي. والنصب او حالت نسبی به بالفتحة فتحې سره وي. والجر او حالت جری به بالکسرة کسرې سره وي.
نو دا کم قسمه دي نو وای دا کم اسمونو سره خاص دي چې دا په کم قسمونو باندې راځي ويختص معنا او خاص وي بالمفرد المنصرف الصحيح مفرد منصرف صحیح اسم سره مفرد منصرف صحیح اسم څه ته وایي مفرد یاد کو تثنیه او جمع یاد نه کړه یعنی واحد اسم بوي او منصرف بوي غیر منصرف بنوي منصرف څه ته وایي چې دا کم د اسباب من صرف دي کنه د هغې نه به پکې یو هم نه وي ٹھیک شو او غیر منصرف څه ته وایي چې د اسباب من صرف نه پکې یو قسم یا دوه قسمونه یا یو قسم داسې وي چې هغه د دوه قایم مقام وي هغه انشاءالله مخکې را روان دی تفسیري او آسان انداز کې به راته حل کومه ویختص او خاص کېږي دا حالت رفعي کې ضمې سره حالت نسبي کې فتحې سره او حالت جری کی کسری سره اعراب چری دا یختص خاص وی چا سره خاص وی بالمفرد المنصرف الصحيح مفرد تثنیه جمع نه او منصرف غیر منصرف اسم سره نه او صحیح سره صحیح څه ته وایي ګورئ یو د علماء صرف په نسبت باندې صحیح وي او یو د علماء نحو په نسبت باندې صحیح وي د علماء صرف چې علماء صرف هغه صحیح څه ته وایي هغه صيغې ته صحیح وایي چې د هغې په فا عین لام کلمه کې حروف علت نه وي نه پکې واو وي نه پکې الف وي نه پکې یا وي او نه پکې دوه حروف یو شانتي وي مضاعف ورته وي دوه یو شان حروف چې پکې وي نو چې دغه شانتي پکې نه وي نو هغې ته هغې صحیح صیغه وایي علماء صرف صحیح څه ته وایي چې په فا عین لام کلمه کې حروف علت نه وي ټیک شوه یا دوه یو شان حروف پکې نه وي او علماء نحو چې دي که نه دی صحیح څه ته وایي د دوی په نسبت باندې چې د کم لفظ اخري حرف باندې اخري حرف علت وي د کم یو لفظ هم چې اخري حرف دغه وي حرف علت وي نو هغې ته دوی صحیح نه وایي چې اخري حرف علت نه وي که نه نو هغې ته بیا دوی صحیح وایي لکه ګورئ دلون دی دلون نو ګورئ اخري حرف واو دی واو حرف علت دی نو د علماء صرف په نسبت باندې دا صحیح نه دی خو ګورئ دا د صحیح قایم مقام دی خو نور دا صحیح نه دی لکه اوس په بل واخلو رمیون چې دی که نه رمیون د رمیون ته وګورئ یا پکې اخري حرف یا ده او یا حرف علت دی نو دا صحیح نشو ښه نو دا حالت رفعي کې ضمې سره حالت نسبي کې فتحې سره او حالت جري کې کسرې سره اعراب چې دی دا چا سره کوم اسم سره خاص وي ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح مفرد منصرف صحیح اسم سره ٹھیک شو مفرد منصرف صحیح اسم سره دا خاص وي او مفرد منصرف صحیح اسم چاته وایي چې د هغه اخري حرف علت نه وي هغه ته مفرد منصرف صحیح وایي چې د علماء نحو په نسبت باندې چې اخري حرف علت نه وي چې د کوم لفظ اخري حرف علت نه وي نو هغې ته علماء نحو چې دي که نه هغې ورته دغه وایي صحیح وایي ٹھیک شوه او مفرد خو تاسو پیژنئ چې مفرد وي منصرف څه ته وایي چې غیر منصرف نه وي او صحیح څه ته وایي چې اخري حرف علت نه وي نو هغه ته صحیح وایي وهو او دا مفرد منصرف صحیح هو چې دی دا د بالمفرد المنصرف صحیح ته راجع دی وهو او هغه مفرد منصرف صحیح هغه دلته به ورته زه ولیکم مفرد منصرف صحیح هغه مفرد منصرف صحیح ته راجع دی او هغه عند النحات عند معنا په نزد النحات معنا د نحویانو علماء نحو په نزد باندې دا دغه د مفرد منصرف صحیح تعریف درته اوس کوي وهو او هغه مفرد منصرف صحیح عند النحات د نحویانو په نزد ما هغه اسم دی ما موصوله دی د دې معنا هغه اسم دی لا یکونو چې نوي لا یکونو معنا چې نوي فی آخره فی معنا کې او آخره د هغې اخر یعنی د هغه اخر کې ما معنا هغه اسم لا یکونو چې نوي فی آخره د هغې اخر کې حرف علت داسې اسم چې د هغه اسم آخري حرف علت نه وي نو هغه ته صحیح وایي د نحویانو په نسبت باندې هغه ته صحیح وایي که زیدن لکه زیدن دی نو دا زیدن آخري حرف دال دی اخري حرف دال دی نو دا صحیح دی دا څه شی دی
صحیح او که آخري حرف واو یا الف وي نو هغه به بیا صحیح نه وي. دلته کې دا زیدن چې دی دا صحیح دی. دا کاف جاره دی دا د تشبیه دپاره راځي مونږ معنا کوو لکه زیدن لکه زیدون لکه دا اصل کې زیدون دی خو د دې کاف جاره د وجې نه دا بیا زیدن ویلی کېږي. کاف اسم نه مخکې لګېږي او اسم له زیر ورکوي نو دا زیدن چې موږ وایو که زیدن نو دا زیدن د دې کاف د وجې نه وایو. نو اوس موږ ته د مفرد منصرف صحیح تعریف کوي چې مفرد منصرف صحیح څه ته وایي وهو او هغه عند النحات د علماء نحو په نسبت باندې ما هغه اسم دی لا یکونو چې نه وي فی آخره د هغه په آخر کې حرف علت حرف علت چې د هغه په آخره کې حرف علت نه وي. داسې اسم چې آخري حرف علت نه وي نو د نحویانو په نسبت هغه ته صحیح وایي. داسې اسم چې آخري حرف علت نه وي نو د نحویانو په نسبت باندې هغې ته صحیح وایي. لکه زیدن دی زیدن کې دال دی آخري حرف نو دا حرف علت نه دی دا دال حرف علت نه دی نو ځکه دا زیدن اوس صحیح دی صحیح او منصرف او مفرد هغه خو تاسو امید دی پوه شوي وئ په دې باندې. اوس په دا یختص راواخلي که نه یختصو نو د جار مجرا صحیح نه به مخکې ولګې وبالجار نو ته به دلته کې وې ویختص بالجار مجرا الصحیح ويختص بالجار مجرى الصحيح. نو جار مجرا صحیح څه ته وایي جار مجرا صحیح څه ته وایي. نو اوس موږ ته وایي چې دا حالت رفعي کې ضمه حالت نسبي کې فتحه حالت جري کې کسره دا جار مجرا صحیح سرم خاص دي یعنی دا اعراب به په جار مجرا صحیح باندې راځي. جار مجرا صحیح ورته وایي او قائم مقام صحیح ورته وایي چې دا صحیح قائم مقام دی صحیح نه دی خو د هغه قائم مقام دی. لکه اوس ګورئ د علاقې یو ناظم وي ناظم نو ناظم اصلي سړی وي یو نائب ناظم وي نو هغه نائب ناظم چې هغه اوریجنل ناظم نه وي اوریجنل ناظم هغه مشر ناظم وي. دا دویم نمبر کس چې ورپسې نو دته نائب ناظم وایي. دغه شان صحیح هغه اسم ته وایي چې هغه آخري حرف علت نه وي نو هغه ته صحیح وایي. او جار مجرا صحیح یا قائم مقام صحیح کم اسم ته وایي چې د هغه آخري حرف خو حرف علت وي خو مخکې حرف ساکن وي. لکه دلون دې ته وګورئ دلون آخري حرف علت دی خو د دې آخري واو حرف علت دی د ده نه مخکې حرف وګوره ساکن دی دا لام ساکن دی نو دا دلون نو داسې اسم ته دغه وایي دا جار مجرا صحیح وایي چې آخري حرف علت وي خو مخکې حرف ساکن وي. آخري حرف علت وي او مخکې حرف ساکن وي نو دې ته قائم مقام صحیح وایي جار مجرا صحیح ورته وایي. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي وي. نو ویختص بالجار مجرى الصحیح ویختص بالجار مجرى الصحیح او هغه یعنی دا حالت رفعی کې ضمه حالت نسبی کې فتحه حالت جری کې کسره دا یختص هغه خاص کیږي بالجار مجرى الصحیح جار مجرا صحیح سره. ٹھیک شو جار مجرا صحیح کې عمدغه حالت رفعی کې ضمه وي د جار مجرا صحیح او حالت نسبی کې فتحه وي حالت جری کې کسره وي. نو اوس موږ ته د جار مجرا تعریف کوي الته کې بره راته د صحیح تعریف وکړو یعنی دا مفرد منصرف صحیح تعریف وکړو چې مفرد منصرف صحیح څه ته وایي ما هغه اسم دی مفرد منصرف صحیح لا یکون فی آخره حرف علت چې د هغه په آخره کې حرف علت نه وي. اوس راته وایي چې دا جار مجرا صحیح تعریف درته کوي چې جار مجرا صحیح هغه اسم ته وایي وهو او هغه یعنی هغه جار مجرا صحیح ما داسې اسم دی یا هغه اسم دی یکونو چې وي یکون معنی چې وي الته کې په مفرد منصرف صحیح کې راغلی وی لا یکونو چې نه وي او دلته کې وی یکونو چې وي فی آخره د هغه آخر کې واون داسې واو او یاون یا داسې یا او معنی ده یا او یاون معنی ده داسې یا د دې واون زه داسې واو او د یاون داسې یا معنی ځکه کوم چې دا واون وګورئ نکره دی تنوین دی پې یاون وګوره نکره دی تنوین دی پې نو تنوین نه مخکې داسې به خامخا لیکې نو واون داسې واو او یاون یاون داسې یا ما قبلها چې د هغې مخکې حرف د هغې نه مخکې حرف د دې واو نه مخکې حرف یا د یا نه مخکې حرف ساکن وي که دلوین وګورئ لکه دلوین ته وګورئ آخري حرف علت دی واو دی او مخکې حرف ته ساکن دی. او ضبین او ضبین چې دی که نه دا سوی ته وایي اوسی ټیک شو ما سوی لیکلی دی غالبا خو دا اوسی ته وایي اوسی یو سوی وي سوی خرګوش ته وایي او یو اوسی وي هغه د چیلۍ عمره وي په دې ځنګلونو کې وي نو هغې ته اوسی وایي اوسی
اوسی ټیک شو. نو دلون چې دا ډول ته وایي، ډول هغه کوي نه پې اوبه راوباسي یا ډولچا که نه، نو هغې ته ما لیکلي دي دا دی لکه دلون او زبیون. نو دلون ته وګورئ، دلون کې په دلون کې آخري حرف حرف علت دی خو مخکې حرف ته ساکن دی. نو چې کله آخري حرف حرف علت وي مخکې حرف ته ساکن وي نو داسې اسم ته جاری مجرا صحیح وي. او زبیون ته وګورئ آخري حرف حرف علت دی ٹھیک شو خو مخکې بات ساکن ده، مخکې حرف بات ساکن دی، نو داسې اسم تم جاری مجرا صحیح یا قائم مقام صحیح وي. نو موږ ته اوس وایي وهو او هغه، یعنی دا جاری مجرا صحیح دا یادی. ما داسې اسم دی یکونو چې وي فی آخري د هغه آخر کې واو داسې واو او یا داسې یا ما قبلها چې د دې واو یا د دې یا د دې واو که ته واو واخلې نو ته به بیا داسې ما قبلها د هغې واو نه مخکې حرف یا داسې یا واخله ما قبلها د هغې یا نه ما قبل د هغې یا نه ما قبل ساکن وي. لکه دلون دی چې کوم اسم په آخره کې واو وي نو هغې ته جاری مجرا صحیح وي، واو وي او اخري د واو نه مخکې حرف ساکن وي نو هغه ته جاری مجرا صحیح وي. او زبیون دی، زبیون اخره کې یا ده خو مخکې حرف ته ساکن دی نو دې ته دا صحیح خو نه دی خو قایم مقام صحیح یا جاری مجرا صحیح ورته وایي. نو ګورئ دلته کې اوس موږ ته وایي چې دا جاری مجرا صحیح چې دی که دلون دی او که زبیون دی نو د ده به حالت رفعي کې ضمې سره اعراب وي او د حالت نسبي کې به اعراب فتحي سره وي، حالت جري کې به کسرې سره وي. مخکې به اوس راځي مثالونه. اوس په دا یختص راوالي بالجمع المکسر المنصرف سره به ملګي و یختص او دا اعراب خاص کیږي بالجمع المکسر المنصرف. بالجمع معنی جمع وي او مکسر وي سالم نه وي. دو قسمه جمع دي، یو ته جمع سالم وي یو ته جمع مکسر وي. جمع سالم څه ته وي چې د هغې د واحد نه کله تثنیه او جمع جوړی که نه نو د هغې هغه کم د واحد چې څو حروف دي که نه نو مونږ ورته وایو چې د واحد بنای ماته نشي، یعنی د واحد چې کم حروف دي هغې ترتیب ګډوډ نشي او نه پکې حرف کم شي ټیک شو او خو زیات شي یا ورسره واو او نون زیات شي یا ورسره الف او تا زیاته شي ٹھیک شو. لکه مسلمون دی، مسلمون اوس وګوره میم سین لام میم دی مسلمون کې اوس دې سره صرف واو او نون زیات کا مسلمون کا همدغه میم سین لام سره میم سین لام میم سره الف او تا زیات کا مسلماتن. نو ګورئ د واحد اسم سره صرف واو او نون جمع کو هغه واحد چې کم حروف هغه په خپل ځای باندې قایم و نو هغې ته صحیح سالم وایي، دغې ته جمع سالم وایي. او جمع مکسر څه ته وایي چې د واحد د صیغې نه د واحد کلمې نه ته د هغې جمع جوړی که نه نو د هغې کې حروف مخکې رستو شي یا پکې حروف کم شي نو هغې ته جمع مکسر وایي. نو دلته کې اوس موږ ته وایي چې دا حالت رفعي کې ضمه، حالت نسبي کې فتحه او حالت جري کې کسره هغه به د جمع مکسر منصرف اسم سره خاص وي چې په جمع مکسر منصرف اسم باندې بم حالت رفعي کې ضمه وي، حالت نسبي کې به فتحه وي، حالت جري کې به کسره وي. نو موږ ته اوس وایي ويختص بالجمع المكسر المنصرف چې جمع مکسر وي او منصرف وي غیر منصرف نه وي ٹھیک شو. وبالجمع المكسر المنصرف نو تب ورسره دا یختص دې سره مو لګي ويختص بالجمع المكسر المنصرف دا یختص به اوس تر اخره پورې موږ چلوخه ويختص بالجمع المكسر المنصرف دا اعراب خاص کیږي بالجمع المكسر المنصرف جمع مکسر منصرف سره جمع مکسر منصرف اسم سره. که رجال چې دی دا د رجل جمع ده، رجل یو سړي ته وي، رجال ډېر سړو ته وایي. نو اوس د دې کاف جاره د وجې نه دا مونږ رجالین په دې باندې مونږ زیر وایو ټیک شوه. نو که رجال لکه رجال تقولو ته به وایي جاءني زیدون نو ګورئ د جاء فعل د زیدون له رفع ورکړی ده، حالت رفعي کې زیدون راځي. اوس وګورئ همدقه جاءني راواخله دلون ورسره ولګه جاءني دلون وګورئ حالت رفعي دی او دا زیدون دا واحد دا مفرد منصرف صحیح اسم دی، زیدون مفرد منصرف صحیح اسم دی نو په ده باندې حالت رفعي کې ضمه ده. اوس ووایه جاءني دلون زما خواله ډولچه راله نو دلون لا د جاء دغه ورکړی دی رفع ورکړی ده. نو دا دلون چې دی دا جاری مجرا صحیح دی یا قایم مقام صحیح دی نو د اعراب هم حالت رفعي کې ضمه وي. او بیا دغه شانتې ووایه جاءني ظبیون زما خواله اوسی راله هیرن اردو کې ورته هیرن وایي نو زما خواله ظبیون هیرن راله
نو ګورئ د هرن چې دی دا جاري مجرا صحیح اسم دی نو دلم د جا فعل دغه ورکړې ده رفع ورکړې ده او اوس وګورئ جاءني رجال جاءني رجال زما خواله سړي رالل نو رجال چې دی دا جمع مکسر منصرف دی جمع مکسر منصرف دی نو دله د جاء فعل ورله رفع ورکړې ده ٹھیک شو جاء فعل دی زیدون ولا فاعل دی دا زیدون منصرف دا مفرد منصرف صحیح اسم دی اوس ګورئ جاء فعل دی او دلون فاعل دی فاعل همیشه حالت رفعی کې وي نو دا جاری مجرا صحیح اسم دی نو دا حالت رفعی کې ضمه ده جاءني فعل دی او ظبیون ولا فاعل دی فاعل همیشه مرفوع وي نو حالت رفعی کې ضمه سره وي دا جاری مجرا صحیح اسم دی او جاءني رجال زما خواله سړي رالل نو دا رجال چې دی دا جمع مکسر منصرف اسم دی نو دلم حالت رفعی کې دا دام فاعل دی د جاء نو دو حالت رفعی کې ضمه سره وي ٹھیک شو نو مفرد منصرف صحیح اسم زید چې دا مفرد منصرف صحیح اسم دی دلون او زبیون دا جاری مجرا صحیح اسمونه دي او رجال دا جمع مکسر دي نو د درې قسمه اسمونو اعراب چې دي کنه اعراب حالت رفعی کې ضمه سره وي ګورئ ضمه یو پیش تم وي دوه پیشونو تم وي یو زبر تم فتحه وي حالت نسبی کې فتحه ورته وي او دوه زبرونو تم فتحه وي او یو زیر تم کسره وي دوه زیرونو تم کسره وي ٹھیک شو ها اوس وګورئ رأيت فعل فاعل دی رأيت فعل فاعل دی نو فعل فاعل چې کله وي نو مفعول بیا غواړي او مفعول حالت نسبی کې وي نو اوس وګورئ رأيت فعل فاعل شو رأيت معنا ما ولید زیدن نو ګورئ حالت نسبی کې دی نو ګورئ چې دا مفرد منصرف صحیح اسم وي نو حالت نسبی کې به فتحې سره وي نو رأيت زیدن رأيت دلون رأيت ظبیا رأيت رجالا نو رأيت فعل دی فعل فاعل دی او زیدن مفعول دی مفعول حالت نسبی کې وي زیدن دا مفرد منصرف صحیح اسم دی نو دله د رأيت فعل فاعل ولا نصب ورکړی دی رأيت فعل فاعل دی دلون جاری مجرا صحیح اسم دی دله حالت نسبی کې فتحه سره دی رأيت فعل فاعل دی ظبیان وګورئ ظبیان دا حالت نسبی کې دی او دا جاری مجرا صحیح اسم دی رأيت فعل فاعل دی رجالا دله حالت نسبی کې فتحه سره دی دا فتحه ولا د فعل فاعل ورکړی دا او دا جمع مکسر منصرف صحیح اسم دی جمع مکسر منصرف اسم دی جمع مکسر منصرف اسم دی نو د حالت نسبی کې فتحه وي اوس وګورئ مررت بزیدن مررت بزیدن مررت فعل فاعل دی او د با جاره چې دی د زیدن له زیر ورکړی کسره ورکړی دا زیدین لا دا کسره دی با جاره ورکړی ده دا با جاره چې کوم زید سره ز سره لګیدل بی زیدین نو دی با جاره چې دا عامل دی او زیدین معمول دی یا زیدین معرب دی نو د اخیری حرف له کسره ورکړی ده او دا زیدین چې دا مفرد منصرف صحیح اسم دی نو حالت جری کې کسره سره وي او سم دا با چې دا په دلوین سره به ملګي مررتو بدلوین دلته مررتو بزیدن دی کنه نو دلته کې به توسو لګي دا بابا دی دلوین سره ملګي مررتو بدلوین مررتو ز تیر شوما ز ووړېدم یا ز تیر شوما یعنې داسې انسان تیریږي په چا باندې که داسې دوه کسان ناسي یو کس داسې خوا کې تیریږي نو موږ وایو یاره زه تیر شومه مررتو معنا زه تیر شومه بزیدن په زید باندې ٹھیک شو مررتو بدلوین مررتو فعل فاعل شو او د با جاره چې دا دلوین سره مو لګوه نو بدلوین معنا دا دلوین چې دا جاری مجرا صحیح اسم دی د با جاره ور حالت جری کې کسرې سره دی ٹھیک شو د با جاره ور کسره ور کړی ده نو مررتو بدلوین معنا ده چې زه د ډولچې خوا کې تیر شوم یا زه په ډولچه تیر شوم مررتو بزبین دا با جاره چې کوم زید سره لګېدلې دا د ټولو سره ولګوئ دلوین سره مو لګوئ زبین سره مو لګوئ رجالین سره به مو لګئ نو مررتو بدلوین زه په ډولچه باندې تیر زه په اوسۍ باندې تیر شوم اوسۍ دا به اوسۍ کې ښه اوسۍ اردو کې ورته هیرن وایي هیرن مونږ ورته اوسۍ وایو د چیلۍ عمره وي دونه غټه ٹھیک شو نو مررتو بزبین نو دا زبین چې دی دا جاری مجرا صحیح اسم دی جاری مجرا صحیح او مررتو برجالین زه په سړو تیر شوم سړو باندې نو دا رجالین چې دی دا جمع مکسر دی نو حالت جری کې کسرې سره وي امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي اوس ما دی خوا ښه دې ځای کې وګورئ دا جاری مجرا صحیح کې خو دوی موږ له صرف دلون او زبیون راکړی دی که نه دلون او زبیون موږ ورسره دلته کې یو بل اسم ورسره ولګوئ دغه ورسه واخلئ رمیون ورسه واخلئ رمیون
ٹھیک شو او بل دغه وګورئ چې په اخره کې یا مشدد وي کنه نو هغه هم جاری مجرا صحیح وي لکه پاکستانیون اخره کې دا یا مشدد ده پاکستانیون هندیون ٹھیک شو سعودیون چې کوم ځای کې ورسره یا دغه شان بشاوریون دغه شان کراچیون لاهوریون چې کوم ځای کې دا یا مشدد راځي کنه نو ګورئ دا اصل کې دا مشدد حرف دوه قسمه وي یو ځل ساکن وي او بل ځل ورسره متحرک وي فتحې سره نو دا دواړه فتحې سره یا ضمې سره یا کسرې سره وي چې هر څه سره وي نو دا اول پکې ساکن دی او دا دویم وګورئ دا اخرنی دا حرف علت دی حرف علت دی او مخکې حرف ساکن دی نو ګورئ لاهوریون کا لاهوریون دا یا مشدد ده نو ګورئ دا یا مشدد په اخره کې یو یا ساکن ده او یو یا دو پیشونو والا ده نو دوه یاګانې دي موږ ته یوه یا جوړه کړه شد هم پې واچو او دا د آخري یا دا حرکت هم پې واچو نو دا وګور لاهوریون نو آخري حرف علت دی او د دې اخیری حرف نه مخکې حرف دا دغه دی دا ساکن دی نو دا عموم پاکستانیون دا هم جاری مجرا صحیح دی او دغه شان لاهوریون دا هم جاری مجرا صحیح اسم دی بشاوریون دا کراچیون بلوچیون ٹھیک شو هندیون دغه شان ورسره سعودیون چې کوم نوم ته اخر او اخره کې پکې یا مشدد راځي کنه نو دا یا مشدد والا اسم چې دی دا هم جاری مجرا صحیح وي امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي اوس دا د مفرد منصرف صحیح او د جاری مجرا صحیح او د جمع مکسر چې کوم جمع مکسر منصرف اعراب دي هغه ما دلته بیل هم لیکلي او بیا مې دلته د قرآن او د حدیث نه مثالونه هم راوړي دي نو ګورئ د مفرد منصرف صحیح اعراب وګورئ حالت رفعي کې ضمې سره ګوره جاءني زیدون دا دغه دی مفرد منصرف صحیح اسم دی مفرد دی منصرف هم دی غیر منصرف نه دی او صحیح هم دی اخري حرف علت نه دی دال دی ٹھیک شو نو جاءني زیدون زما خواله زید راغی اوس وګورئ همدغه مفرد منصرف اسم حالت نسبی کې فتحې سره وي رأیت زیدن رأیت فعل فاعل زیدن منصوب دی حالت نسبی کې فتحې سره دی رأیت زیدن ما زید لیدو او مفرد منصرف صحیح اسم چې حالت جری کې کسرې سره وي نو مررت بزیدن دی با جاره دی زیدن لا کسره ورکړې ده ٹھیک شو نو جاءني زیدن حالت رفعی دی د مفرد منصرف اسم او د مفرد منصرف اسم حالت نسبی زیدن دی او مفرد اسم حالت جری زیدن دی اوس د جاری مجرا صحیح اعراب جاری مجرا ما خو تاسو وی جاری مجرا څه ته وایي چې اخري حرف علت وي او مخکې حرف ساکن وي ٹھیک شو نو جاری مجرا صحیح ورته وي قائم مقام صحیح ورته وي نو د جاری مجرا صحیح اعراب جاءني دلون وذبيون دلون وګورئ نو دا دلون چې دا جاری مجرا صحیح اسم دی اخري حرف علت دی او مخکې حرف د لام دا ساکن دی نو دیتا جاری مجرا صحیح وي نو جاءني دلون زما خواله ډولچه رااله یا جاءني ظبيون ته وګورئ اخري حرف یا حرف علت دی او مخکې حرف ساکن دی با نو ظبيون نو زما خواله هرن رااله او سیر علی رأیتو فعل فاعل دی دلون وګورئ حالت نسبی کې د جاری مجرا صحیح حالت نسبی کې فتحې سره وي ٹھیک شو او رأیتو ظبیان دا رأیتو فعل فاعل دی ظبیان حالت نسبی کې فتحې سره دی جاری مجرا صحیح اسم دی مررت بدلوین نو مررتو فعل فاعل دی او بدلوین کې دا با جاره چې دا عامل دی نو د دې دلوین لا کسره ورکړې ده نو جاری مجرا صحیح حالت جری کې کسرې سره وي او مررتو بظبین نو دا ظبین چې د حالت نسبی کې حالت جری کې کسرې سره دی دا جاری مجرا صحیح اسم دی اوس د جمع مکسر منصرف اعراب دی جاءني رجال حالت رفعی کې ضمې سره او رأیت رجالا حالت نسبی کې فتحې سره او مررت برجال حالت جری کې کسرې سره اوس د قرآن پاک نه ما مثالونه اغستی دي نو ګورئ دا دلته کې ما نمبر 1 ته جاری مجرا صحیح ته مخامخ لیکلی دی نو دا مفرد منصرف صحیح ته مخامخ لیکلی نو مفرد منصرف صحیح ته حالت رفعی کې ضمې سره وي نو قرآن کې دی والله علیم دا لفظ الله ته وګورئ حالت رفعی کې ضمې سره دی نو دا لفظ الله چې دی دا مفرد هم دی
تسنیه او جمع نه دی او منصرف هم دی غیر منصرف نه دی ٹھیک شو منصرف دی او غیر منصرف نه دی او صحیح دی اخیری حرف ها ده حرف علت نه دی ٹھیک شو نو ګورئ حالت رفعی کې ضمې سره دی حالت رفعی کې ضمې سره والله ته وګورئ والله دا مفرد هم دی منصرف هم دی صحیح هم دی حالت رفعی کې ضمې سره دی ها واتقوا الله واتقوا الله دلته کې واتقوا الله کې ګورئ لفظ الله دا مفرد هم دی منصرف هم دی او صحیح هم دی مفرد منصرف صحیح حالت نسبی کې فتحی سره دی حالت نسبی کې فتحی سره دی او تالله همدغه لفظ الله مفرد منصرف صحیح دی حالت نسبی کې حالت جری کې کسرې سره دی ٹھیک شو ها دا ګورئ والله علیم دا سوره حج یو د آیات یو ټوکړه ده او واتقوا الله دا د سوره بقره نم راغسته او تالله لاکیدن اصنامکم ٹھیک شو دغه شانته تالله دا سوره یوسف اسم ده ٹھیک شو یو دغه دی لفظ دی ها اوس د جاری مجرا صحیح مثال د قرآن پاک نو ګورئ آخره عفو الله عفو تو ګورئ عفو دا اخیری حرف حرف علت دی او مخکې حرف ساکن دی عفو نو ګورئ دا عفو چې دی دا جاری مجرا صحیح دی یا قائم مقام صحیح دی اخیری حرف حرف علت دی مخکې حرف ساکن دی نو حالت رفعی کې عفو دی عفو حالت نسبی کې خذ العفو نو عفو آخره عفو الله دا د حدیث ایسا دا او خذ العفو دا سوره اعراف اتمی سپاره نهمی سپاره کې د هغې ایسا دا نو ګورئ خذ العفو دا جاری مجرا صحیح دی ګورئ اخیری حرف حرف علت دی او مخکې حرف ما قبل ساکن دی نو دې ته خذ العفو معنی ده د خذ العفو چې دی حالت نسبي کې د عفو حالت د جاری مجرا صحیح دی حالت نسبي کې فتحي سره دی او الى عفو الله دا د حدیث سره عفو الله نو ګورئ الى حرف جر دی او د عفو له زیر ورکړی دی نو ګورئ دا عفو چې دی دا دغه اسم دی جاری مجرا صحیح اسم دی دا ګورئ اخیری حرف واو دی او د واو نه ما قبل ساکن دی نو دا جاری مجرا یا قائم مقام صحیح اسم دی ها اوس وګورئ د جمع مکسر منصرف مثال واخلئ الرجال قوامون علی النساء دا په پنځمې سپاره کې د سوره نساء نو الرجال وګورئ حالت رفعی کې ضمې سره دی الرجال حالت رفعی کې ضمې سره جمع مکسر منصرف ده الرجال دا جمع ده مکسرم ده او منصرف ده غیر منصرف نه ده نو حالت رفعی کې ضمې سره وي الرجال رأيت الرجال دا د حدیث ټوکړه ده نو رأيت الرجال نو ګورئ دا رجال جمع مکسر منصرف دی او حالت نسبی کې فتحی سره وي او للرجال نصیب مما نو دا د سوره نساء د یو آیات ټوکړه ده نو للرجال لام جاره د رجال جمع دا رجال د رجل جمع ده نو جمع دا مکسرم ده صحیح سالم نه ده مکسر ده او دغم ده منصرف هم ده غیر منصرف نه ده نو دی ګورئ نو جمع مکسر منصرف حالت جری کې کسرې سره وي نو ګورئ للرجال دلته کې په دې رجال باندې کسره ده نو دا جمع مکسر منصرف دی حالت جری کې کسرې سره وي نو دا زموږ د نن ورځې درسو اولنی قسم مونږه په 9 قسمونو کې اولنی قسم وویلو کوشش به زموږ دی چې زه روزانه یو قسم ویم یو قسم نو په اولنی قسم کې مونږ سره 3 قسمه اسمونه د اعرابو د اسم د اعرابو چې کوم 9 قسمونه دي په اولنی قسم کې مونږ سره 3 قسمه اسمونه یو مونږ سره مفرد منصرف صحیح اسم یو را سره جاری مجرا صحیح اسم شو او یو را سره جمع مکسر منصرف شو دا 3 قسمه اسمونه دي د 3 وانو قسمونو حالت رفعی کې ضمې سره وي حالت نسبی کې فتحی سره او حالت جری کې کسرې سره اعراب دې طریقې سره وي ها د جمع د مفرد منصرف صحیح د جاری مجرا صحیح او د جمع مکسر منصرف صحیح اعراب ٹھیک شو حالت رفعی کې ضمه حالت نسبی کې فتحه حالت جری کې کسرې سره وي نو امید ده دا درس به تاسو له ډېره فایده هم درکړې وي او تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ د دې ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ او ځان سره په کاپیانو کې ولیکئ او بیا یو ځل بیا واورئ نو انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده درکړي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام